السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 12 تاریخ د اگست 12 تاریخ د پښتنو د پاره او د عوامي نېشنل پارټي د خدای خدمتګارانو د پاره خصوصي تور یو عظیم سانحه وه چې په 12 اگست 1948 کې د بابړې په مقام سره چې کم د 400 سره نږدې یو کلی دی د خدای خدمتګار یو پوره من اجتماع وه او پای باندې د مسلم لیگ حکومت چې دلته کې وزیر اعلی خان عبدالقیوم خان هغه د فایرینګ آرډر وکړو سرکاري توګه وایي چې 15 کسان پکې شهیدان شوي او 40 زخمیان خو غیر جانبدار خلک او چې کم الته په موقع هغوی وایي چې د 600 نه سیوا شهیدانو په زرګونو باندې زخمیان ځکه چې دې ته د ټولې صوبې نه تقریبا 15,000 خدای خدمتګار کسان راغلي دا واقع ولې شوی وه دا داسې چلو چې په بری صغیر کې هم چې کله لا پاکستان نو جوړ شوی نو په دا هغه وخت کې NWFP به ورته وي نارت ویسټ فرنټیر پروینس او په دې کې د خدای خدمتګارو حکومتو په 1939 کې په یو کم سولختم کې د ډاکټر خان صاحب چې کم د باچا خان بابا رورو دا غوي حکومتو بیا غوي دا چلو شو چې دغه وخت کې دویم جنگ عظیم شروع شو نو دا غوي د جنگي د انګريزانو د جنگي پالیسي خلاف د هندستان وو صوبو وزیر اعلیګانو احتجاجاً استعفا ورکړه او هغې کې ډاکټر خان صاحب هم شاملو بیا چې کله دویم جنگ عظیم ختم شو بیا الیکشنو نو بیا پکې دلته خدای خدمتګارو اکثریت واغستو او ډاکټر خان صاحب بیا حکومت شو خو چې کله پاکستان جوړ شو په 14 اگست 1947 نو د هغې نه 8 ورځې پس دومره صبر یې مونږ کو قائد اعظم بابا او مسلم لیګیانو چې د هغوی حکومت د یو سازش په تحت ختم کو او الزام یې دا ولګو چې خان صاحب چې دی نو د 15 اگست په هغې ورځو کې ازادۍ ورځ 15 اگست وه 15 اگست باندې د جنډې خېجولو په تقریب کې شرکت ونکو او د پاکستان جوړېدو نه صرف 8 ورځې پسې دلته د خدای خدمتګار د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم کو او عبدالقیوم خان راغی خان عبدالقیوم خان د مسلم لیگ څنګه چې دوی اوس سازشونو کوي دغسې د مسلم لیگ والا زاړه د سازش عادت دي د ریاستي ادارو سره او عوامي خلکو لارې بندي نو دغه واقعې نه پس دلته کې احتجاجونه بیا ډاکټر خان عبدالغفار خان بابا په جیل کې وو د دې دپاره هغوی د 12 اگست ورځ مقرر کړې وه او احتجاج یې کوو یو پوره من د سوچو کې چې د ازادۍ نه 2 ورځې مخکې هم په اولنۍ ازادۍ نه 2 ورځې مخکې د پښتنو قتلیام د مسلم لیگ حکومت کې دې ریاست کړی دی هغې ته سانحه بابړه وایي دا یو ډېر افسوسناک واقعه وه د مسلم لیگ نون جدوجهد د ډراینګ روم او د دې پښتنو او د نورو پارټیانو جدوجهد په میدان کې و خو دوی چونکې په میدان کې مقابله نشوه کولی نو دوی ټول عمر سازشونه کړي دي پښتانه چې اوس هم کم دي تقسیم دي دوی ته خپل تاریخ نه دی پدې کینې خان عبدالغفار خان بابا ولی خان بابا چې څومره جدوجهد کړی د پښتنو د شعور دپاره د ازادۍ دپاره د انساني حقوق دپاره د پښتنو د خپل خاورې باندې خپل اختیار دپاره د دې کې هیڅ شک نشته چې دومره جدوجهد د هیچا د یوې پارټۍ هم نه دی نن د هغوی دا ډېر د زموږ د ټولو پښتنو د افسوس وخت دی او ټول دعا وکړي چې هغه شهیدان چې کم په دغه جدوجهد کې بې ګناه شهیدان کړي د مسلم لیگ د خان عبدالقیوم خان حکومت هغوی لا د ایصال ثواب دپاره دعا وکړي او الله دې پښتانه پوهه کی شعور ول ورکی چې خپل حقيقي لیډرانو پیژني نن سبا چې سره روان دي تاسو ته پته ده چې دغه مسلم لیگ دی دغه اداري دي دغه سازشونه دي او د عوامي صحیح نمایندګانو خلاف کوي خو عوام برا پاسی نو اله بد د مافیا نه مونږ خلاصي امید لرم چې د بابړې شهیدانو باره کې به مختصر ویډیو تاسو خوښه شوي ویډیو کوم خوښه شو کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته